نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر خواتین و حضرات، زمن د قرآن د کلاس نن څلورمه ورځ ده او په دې کتاب کې په دې 22 نمبر صفحه باندې چې کوم سبق ده نو هغه زمونږ نن موضوع ده معاشرتی بګاړ کې اسباب. چې دا معاشره او سماج په څه باندې ورانیږي، د دې د ورانېدو او د دې د بګړاوېدو څه اسباب دي چې د دې اسبابو تدارک وشي او یو بهترینه اسلامی او فلاحي معاشره جوړ شي. زه به ابتدا کې اول خبره کوم په سماج باندې، په معاشره باندې، چې سماج او معاشره څه ته وایي او د سماج او د معاشرې تعمیر به د کم ځای نه شروع کول غواړي. سړی خپل سماج او خپل معاشره جوړوي نو د کم ځای نه به شروع کوي. او دریم نمبر بیا چې کوم اسباب دي چې زمونږ د ښکلې معاشره انسانی او اسلامی او فلاحي معاشره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډېر لوی محنت کړو، صحابه کرام یې جوړ کړیو، انسانان یې وتراشل او د هغې نه بهترین خلک جوړ کو. په مخ د ځمکه باندې د هغوی نه ښه انسانان اسمان ونه لیدل. لیکن نن ورځ په ورځ باندې زموږ معاشره د تنزل شکار ده. سماج او معاشره بنیادی طور باندې جوړیږي د فرد نه، افراد. موږ چې کله د معاشرې د اصلاح خبره کوو نو براه راست په معاشره باندې خبره کوو چې معاشره ورانه ده، وخت وران راغلی دی، حالات ټیک نه دي. اصل کې زموږ نه ځای خطا دی چې اصلاح کوو نو اصلاح به څنګه کوو. بنیادي طور باندې د معاشرې چې کوم لومبۍ خښته ده نو هغه فرد دی، فرد، ما او تایو، ځان له ځان له، زید عمر بکر. کله چې انسانان جوړ شي، افراد جوړ شي، د فرد اصلاح وشي، یو یو انسان ځان له ځان له جوړ شي، نو د هغې نه وروسته بیا دویم منزل هغه کور دی. کور فرد نه وروسته کور دی. نو د افرادو مجموعې ته موږ کور وایو. په دې کې پلار دی، په دې کې مور ده، په دې کې ښځه ده، په دې کې خاوند دی، په دې کې لور ده، په دې کې زوی دی. د دې افرادو نه بیا کور جوړ شي او بیا د یو کور بل کور بل کور بل کور دا مختلف کورونه چې راجمع شي په یو چم کې، په یو محله کې،
نو هغې ته بیا سماج وي او هغې ته بیا معاشره وي، کلی ورته وي، قصبه ورته وي. او دا مختلف سماجونه او مختلف معاشرې چې راجمع کېږي نو د هغې نه بیا مستقل تر باندې یو قصبه او یو علاقه وطن جوړېږي. اوس چې کله موږ معاشره جوړو نو براه راست به په معاشره باندې شروع نه کوو. زموږ د اصلاح طریقه غلطه ده اصل کې، ځکه خو موږ ته د اصلاح نتایج نه حاصلېږي. موږ ټول لګیا یو په معاشره باندې کار کوو، په معاشره چې معاشره څنګه جوړو. نو معاشره بنیادی تر باندې د فرد نه جوړیږي چې په یو یو کس باندې موږ جدا جدا مهنت کوو. ما پرون درس کې دې باندې لږ خبره هم کړې وه چې موږ که د 4 کالو په ماشوم باندې مهنت شروع کړو یا د 15 کالو په ماشوم باندې د ابتدا نه مهنت شروع کړو او پلار او د امر د عزم وکړي چې موږ به د دې ماشومانو صحیح او دینی تربیت کوو، صحیح او دینی تربیت به کوو. چې دا ماشوم کله کنزل کوي نو ځان ته خفه کا، دا ماشوم چې کله ښه خبره کوي انعام ولا ورکا، دا ماشوم چې کله سکول ته لاړو، مدرسې ته لاړو، جماعت ته لاړو، تحسین ورله وکا. په دې طریقه باندې په قلاره قلاره دا ماشوم د دې مثال به دی وهيري، دا به تورورو تراشه اخر داغې نه به هیره جوړ شي. په دې صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شان مهنت کړو، په یو یو فرد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهنت کړی دی. او دلته زه یو لفظ وایم، هغه لفظ دا دی چې په دې عربی کې لفظ د هغې ته تنقید وایي، موږ چې ورته په انګریزي کې کریټیسزم وایي، تنقید. د تنقید یو معنا خدا ده چې څوک په چا پسې خبرې کوي او د هغه تنقیص کوي او د هغه توهین کوي او د هغه انسلټ کوي چې د هغه کم صفات په هغې کې بېکاره دي، د هر چا مخ کې وایي، د دې دپاره چې د دې په باره کې د خلکو یو منفي سوچ جوړ شي. دا خو حرام دی، غلط کار دی، دا تنقید په هېڅ چا نشي کولی. دویم تنقید هغه دی چې هغه ښه شی دی، هغه کرو کوټه معلومول دي، کرو کوټه. د دې دپاره تنقید کې کره کوټه معلومې چې د فلاني سړي اصلاح وشي. دا کم چې غلط صفات دي، دا غلط صفات دي وځي، دا تنقید د پکار زموږ معاشره کې وي. خو موږ داسې قسمه تنقید نه کوو. موږ چې چاته قار یو نو بس په هغه پسې ولګو، که زما په شانې مولوي صاحب دی نو هغه د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې د خلکو نه قار والي غصه دې وباسي. چې سړی کله داسې په غصه کې چاته خبرې کوي نو څه اثر به وکړي. نبي علیه السلام داسې نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په چا کې غلطي ولیدله نو د هغې فرد اصلاح به یې کول ډېر په ښه طریقه باندې. لکه د هغې مثال نیم، یو صحابي دی سیدنا خریم اسدی رضی الله تعالی عنہ. خریم اسدی صحابی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه په باره کې یو ورځ خبره وکړله، هغه نه و په مجلس کې. سی ویلو د خریم اسدی چا تذکره وکړله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل نعم الرجل خریم. خریم خو ډېر ښه سړی دی. اول ولې تعریف وکړو. کله چې ته چا اصلاح کوې نو د ابتدا نه به د هغه په خلاف باندې کیسټ نه ږدې چې ته د یو سړي اول بد صفات بیان کې، خاندان ورلیات کې، قوم ورلیات کې، مور و پلار ورلیات کې، نسل ورلیات کې، او د هغې نه پس وې زه ولې اصلاح کوم، دا خو د ځان دشمن جوړ کړو، څنګه به ته د هغه اصلاح وکړې؟ کېدی نه شي. نبي علیه الصلاۃ والسلام نعم الرجل، نعم دا علما ناست فعل مدح ورته وایي. نبي علیه السلام ښه سړی دی، خریم بد سړی نه دی، بهترین انسان دی. خو دوه غلطیانې پکې دي، دوه. اوس دا دوه غلطیانې نبي علیه الصلاۃ والسلام وویلې، ویل لولا طول جمته و اسبال ازاره. که دا دوه غلطیانې دي ودې که نه بیا د خریم اسدي اړو ثاني نشته دی، بهترین انسان دی. یو خو دا چې دا سڼې ډېرې غټې غټې برېښې دي، او غټې غټې سڼې د نبي علیه السلام نه وې خوښې. بس غټ ویښته دومره چې دا د یو اوږو پر راشي. په دې شمایل کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام 3 قسمه ویښته راغلي دي. یو ته لمه وي، یو ته وفره و یا بل وفره د اول، بیا بس لمه ده، بیا جمعه. وفره دې ته و چې دا د غوږونو سره سړی کټ کړي، لکه عام طور باندې کوم چې زموږ د سکول کالج هلکان یې عام ورسره کوم کټینګ کېږي، دا وفره ده. بل ته بیا لمه وایي. لمه دا ده چې دا خلکو ته طالبي ویښته وایي، دا د غوږونو د سکو سره داسې کټ ولا سړی ورکړي او دا لاندې سټ داسې وخروي.
دې ته لمه وایي. او دریم نمبر جمعه ده، هغه دا چې دا سټ پټ کړي او دا ویښته دي اوږو ته راورسېږي، دا په دې اوږو کې چې دا کوم هډوکی دی دقه ځای پورې راشي، بس دې ته ویل کېږي جمعه. د دې نه اخوا چې کوم غټ غټ ویښته دي نو اسی حرام نه دي، خو دې ته سنت ویښته یا مستحب ویښته یا نبوي ویښته ورته نه ویل کېږي. د خریب اسدي رضی الله عنه دا ویښته چې دا داسې غاټ غاټو په دې اوږو لکه د زنانو په شانې پراته وو، نبي علیه السلام ویل که دا ویښتې لرې کړل که نو بیا سم سړی دی. او دویم نمبر دا چې و اسبال ازاره پنسیخ کتی، اسبال الازار حدیث کې راغلی دا حرام دی، دا ګناه ده. اگر چې دی ګناه ته څوک ګناه نه وایي، ډېر پویه پویه خلک دې ته ګناه نه وایي. او موږ چې کله دې مجلسونو کې په دې باندې خبره وکړو نو دا خبرې په دې معاشره کې داسې عجیب غوندې لګي چې یاره مولیانو تاسو اوس هم د پنسو نه قلارېږئ. کله کله موږ ته خلک وایي خلک اسمان ته وختل تاسو د پنسو نه تاوېږئ، خلک اسمان ته وختل تاسو اوس هم د مسواکونو نه تاوېږئ. نو داس کې خو د شیخ عنایت الرحمن مرحوم شاګردان یا دغه په درسونو کې ناس خلک ډېر ماته په نظر باندې راځي. مرحوم شیخ عنایت الرحمن به ویل خلک وایي چې خلک سپوږمۍ ته وختل او تاسو اوس هم لګیایئ چې یاره سپینسي دي او ګیره ده او دا مسواک دی او پخې لاس ډوډۍ ده او جومات ته ښې خپنده نه باسل دي. او یو ډېر عجیبه خبره کوله، ویل کوم چې سپوږمۍ او اسمان ته ختلي دي اوس هم د په ولاړ باندې امتیازې کوي، هغوی ته چل نه دی معلوم چې انسانیت څه ته ویلی کېږي. موږ هغې پسې ځو به څوک چې داسې قسمه موږ ته عظیم ښکاره کېږي چې مریخ ته وختل او سپوږمۍ ته وختل او اسمان ته وختل، هغوی اړو د ډوډۍ چل یاد نه کړو، هغوی اړو د اودسماتي چل نه دی یاد کړی. هغه خلکو له پکار زموږ نه چل یاد کړي، موږ د هغوی نه ولې چل یادو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کم لنګ، کم پرتوک، کم شلوار او کم صادر چې دا د ګیټو نه ښکته په ځمکه باندې ولګي د چا نه ګیټۍ پټې کړي نو دا ګیټۍ به الله په اور باندې ایسي. دا خو نبي علیه السلام فرمایي، صحیح حدیث دی. لہذا د پنسو خیال ساتل. ویل دا دوه غلطیانې که خوریم د ځانه ویستلې نو بیا سم سړی دی. یو ملګری لاړو په ښه طریقه باندې خوریم اسدي ته خبر ورسو چې نبي علیه السلام ته ډېر لوی تعریف وکړو، خو دوه غلطیانې در پکې یادې کړلې. ویل کمې کمې؟ ویل چې یوې څنګه ډېرې غټې غټې دي او یو دویمه دا ده چې د هغه پنسې ډېرې لاندې دي. اوس ګوره کله چې د زړه نه سړی خبره وکړي که نه، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کومه خبره چې د زړه نه وخېږي دا اثر کوي. چاته وروم او په ښه طریقه باندې ورته خبره وکړه. قرآن کریم و چې ستا او د هغه په منځ کې دشمني د عداوت نو فکأنه ولی حمیم، لکه دا چې ستا کلک دوست جوړ شو بیا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کستا کلک دشمن ولې نه دی، خو چې تا د هغه دپاره د اصلاح خبره د زړه نه وکړله چې د ښېګړه وکړم دا دشمن به ستا دوست کېږي. او دا ټول تاریخ د هغې موږ ته معلوم نه دی چې نبي علیه السلام د صحابه دا څنګه راوستل ملګري کړل. خوریم اسدي لاړو چوکۍ راواغستله او په دې سټه باندې دا ویښته کټ کړل. ویل نور به دا ویښته ښکته نه ځوړندېږي. او دغه چوکۍ راواغستله او دا خپل لنګ یې په دې مینځ باندې کټ کو او ویل دا به د دې پنډۍ د دې مینځ نور دا زما د لمنو او زما د لنګ به نور ښکته لاندړ شي. فوراً یې اصلاح وکړل ځان. داسې افرادو باندې نبي علیه صلات وسلام اول محنت کړی دی. ګورې معاشرتي بګاړ باندې خبره به وروسته کوو، د معاشرې په تعمیر به وروسته خبره کوو. منهج د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت یادول غواړي چې نبی علیه صلات وسلام دا معاشره جوړه څنګه کړله او بیا ورانه څنګه و جوړه څنګه شوله. د هغې لومبی آغاز به سړی د فرد نه کوي. بنیادي طور باندې زه په خپله په دې کې نیم کامیاب و. زه یمه د دې معاشرې تاسو زما د خبرې سره اتفاق وکړو او سوچ هم ورته وکړو، زما د خبره هم په نیکنیتۍ باندې واغستله. هغه زه دا وایم چې زمونږ د معاشرې د ټولو نه عظیم خلک چې د دې معاشرې محسنین دي هغه هم د پرامرۍ استادان دي. یعنی که دې د پرامرۍ استاز د ماشومانو صحیح تربیت شروع کو د عظیم محسن به جوړېږي د معاشرې. خو دویم طرف ته زمونږ د معاشرې سره چې چا ډېر زیات بدخواهي کړې ده او نقصان یې زمونږ د معاشرې له ورکړی هغه هم د پرامرۍ استادان دي. داسې نه یم چې دوی زمونږ څه قرآن یې کړی دی. یعنې دوی له الله دا موقع ورکړې ده. دا موقع د پرامرۍ د استاد سره شته. که دا ملګري په دې خفه کېږي خوشحالېږي. ما په دې سوچ کړی دی. سوچ ما بېګا د درس دپاره دا سوچ کو چې زه دا خبره به څنګه شروع کوم. زما ذهن کې دا خبر راغورځېدلې ده
د پرایمري استادان. او دویم نمبر د جماعت چې دا کم د حفظ او د تجوید او د ناظري د مولیان استادان نه دي، دا دوه کسان. دا ماشوم چې ساری مور ښه برابر پاک صفا کی، پراټا ولا پخه کی، اشله ولا پخه کی، په بیگ کې ورلواچي، او دا ماشوم سکول ته نزي. او دا مور ته کله یو بانه او ته چې مازیګر راشه ماما که بده بوزم او داسې بدله وکم او بیګاله بدله چرګلال کم او رچ بدله پخې کم. او په دې طریقه د ماشوم دا د زړه دا جګر ګوشه د خپل کور نه وباسي، د ګاډي پیس ولا ورکوي، د سکول پیس ولا ورکوي، او دا پبلک سکول ته یا د پرایمري سکول ته لیږي. او دا ماشوم چې کله غلطي کوي که نه غلطي، نو دا استادان ورته کله کله کنزل وکي، کله ورته قار شي. اگر شابه زه چوټي والا شابه زه کورته هر څه دې راته خراب کړي، زه کورته شا په منډه ځه، او د دویم دریم ماشوم سره ملګری کې دا کورته بوزه، شابه کورته بوزه. او دا ماشوم به کوم ځای کې تربیت اخلي؟ دی خو تعالی را لګلی چې ته بدل د کېدله تربیت ورکوې، دا ماشوم خو تا تباه برباد کړو. یا دویم نمبر دا چې د کله د سکول نه راشي نو ماسپښین بیا قاري صاحب له ځي، قاري صاحب ځان سه اوږد ډانګی ښودلی دی، ته به حیوانات ورله چېرته راځي؟ دا حیوانات دي چېرته؟ زما الحمدلله ما ته څوک نشي ویلی چې ما چېرته څوک والي په سبق باندې، ما څوک شاګرد په سبق نه دی والی. او الحمدلله کم شاګردان مې دي نو بس دلته هم پکې ناست دي، ښه ښکلي ښکلي شاګردان. په بد اخلاقۍ مې سزا ورکړې ده، یو ځل چارسرک کې استاذ وم او یو ځل مې طالبان والي، اوس هم چې ما ته رایاد شي او په بد اخلاقۍ باندې مې والي، خو نور ما یو ځل زیاته سزا نه ده ورکړې. زه استاذ نه یم څه، په والو باندې ماشومان نه سمېږي. او دې چې په والو باندې سم کړي چې دا ستا نه کله وځي نو بیا به تا ته مستقبل کې کنځلې کوي چې زه داسې والی وم داسې والی یم. او بل دا ټیک دی یو کس به پکې جوړ شي، خو زیات به ستا د لښتې د وجې نه سبق پرېږدي، نو تا ورسره ښېګڼه وکړه که تا ورسره نقصان وکړو. ځکه خو اقبال ویلو چې شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، زما شکایت د دې استادانو نه دی، خداوندان مکتب. سبق شاهین بچوں کو دیتے خاک بازی کا، دا د باز او د عقاب د شاهین په شانې بچي چې ول راشي هغه ته ماده پرستو میټیریالست او دا شی جوړ کی او دا غره تربیت ونه کی. خشت اول چون حد معمار کج تاسو ریا میر او دیوار کج، چاول خخت کله کګه کې خودل شو لټول دیوال دیوران کو. دا ډومبه زیاده دا زمنګا یا دا مونږ چوي د مور غیګ دا د بچی ډومبه مدرسه دا او داغي سکول دی، داغي درسګاه دا د مور غیګ نه مراد واځي د مور غیګ نه ده، دا د جماعت قاری سبم ته مراد دی، د دنه پرایمري استاد مراد دی. د دې وخت نه د ماشوم چې صحیح تربیت وشي، صحیح تربیت. او تاسو یقین وکئ دا ماشومان تاسو راوستي کنه دا چې څوک هم ناسي، دا ماشومان چې دا کلاس دی وکړو کله دا ماشومان په ډانګو پاتې کو دا به چې کلاس ته زم دا برازي، دا ماشومان سبق اخلي، دا تاسو د ګوري موت ته ګوري دا غینه چل یادای. اول کې تاسو ځان ته وګورئ چې تاسو کله ماشومان خپل والدینو جماعت ته بوتلی جماعت سمینه وا چې کم زه ته خلک بوتل پلار دغه ځای سره مینه ده. لہذا په افراد باندې اول مهنت پکار دی چې موږ د افراد سازي تعمیری سیرت تطهیری افکار در ابتدا نه کول غواړي. په دې کې به زه واقع بیان کوم مختصر شانی چې کله مور د سکول استاد او د جماعت قاری صاحب دا درې کسان او موږ ټول بریو ذمه یو غره. قاری صاحب دا شکایت کوي دا سکول ته ماشومان زی دا سکول استادان وران کړل. تاسو یقین وکړئ دا شکایتونه د سکول ما د قاریان اوریدلې دي، پلان سکول ته زی هغه ځای کې دا وران دي. په سکول کې استاد وي دا ماشومان جماعت ته ماسپخین زی او په جماعت کې ناس دي او د قاریان وران کړی دی. وي زه ورته سبق وایم نو هغه قاریان او بیا وي دا د کور نه وي د دې نسل او د دې قوم داسې دی، بیا له قوم نسل میاد کی ماشوم ته برباد شي. مشهور واقعه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زبان زید عام واقع د زی صرف او صرف د سبق د بار یادوما او دا سبق خاص کردن د میندو ته ویمزو خصوصي تور باندې چې مور کله ماشوم جوړول غواړي هیره به جوړ کی هیره، او چې کله مور یو ماشوم ورانول غواړي نو دی ورانول شي. زه به دوه واقعیت بیانوم، یو د انګریز او یو د مسلمان. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مور ول الله مور ور کړو الله دې داسې مين دي مونږ ټول لراکی مور الله ور کړو مور او دې مور په دا مهنت کړو چې د دې ماشوم په دې جبه باندې به دروغ چرته ناراضي دروغ رښتیا به وي رښتیا سبق کول ورکو. بغداد دې هغه د بغداد د تاریخ کم ملګری چې د علمي تاریخ سره آشنا دي نو د بغداد او د بصره او د کوفه او د شام او د مکه او د مدینه او د یمن د فلسطین دا علاقې چې دا د علم او د ایران او دا د
کم د نیشاپور علاقې چې دا زمنګ دې سره زمنګ علمي تاریخ لګېدلی دی لوی خلک پیدا کړل د بغداد نه یو قافله روانه ویل منځو علم لا چې علم له طالبان څنګه چې د شوال د میاشتې د طالبان د مدرسو لذي او د قشای د بغداد نه قافله جوړه شوله ویل دی مدرسې د زی علم لذي نو په وخت کې به علمي سفر د سید میاشتو نه وي 15 کاله شپږ کاله لس کاله 15 کاله 15 کاله به طالب رکو بیا به چراتلو نو عالم به جوړ شو نو کله چې عبدالقادر بنو مانی یو بچی دی یو ماشوم دی مور ورته دا سبق ورکړي چې بچا دروغ بنوي د دې ماشوم په ځل کې رااله جسم علم لازم دا نن چې دا مولانا سي په دې کورسۍ ناشته او زد درس کوي زم د ځان نه داسې عالم جوړوم دی بچی په ځل کې دا تمنا لرله مور ته یې زم د طالبانو سره سبق لازم نو هغه ورته وی چې بچا لال شجستا علم سره دومره شوق دی خو زه دله څه تیاری کوم زه خو غریب یم څه شی راسه نشته تعالی سره صبر د باره څه شی برابروم چې زاده راه دله درکمه تبال ته مسافر یې څه پیسې میسې نو مور ولا داسې څه ګنډل منډلو یا چرګ او انډه خرڅ کړي څه پیسې میسې ولې پیدا کړلې او هغه پیسې راواغستلې یو کله چې دا ماشوم سبق لوزي ماشوم سبق لروان یو کوټه ماشوم دی دا مور راولګېدله او د دې یو کمیس راواغستو هغه کمیس کې ولدن یو جب ورکو یو 40 روپۍ ورلا یو 40 درهم راواغستو دی ول په جیب کې دنه وګنډل او غیر چاپیره دی بخي وهله چې دا اډو څوک روان لی او ورته ویل بچیا د سی وکا چې ته کله لاړلې مدرسې ته نو ستا په دې جیب کې ستا په دې جامو کې په پلاني ځای کې ما پیسې ګنډلې دي او چې کله دې ضرورت راغی نو داسې به وکړې چې دا به کولاو کې او خپل ضرورت به سر کې اسې په زولې مه لګوه چې کله ستا ضرورت راته دا پیسې لګوه بس مور بچی ته نصیحت وکړو خبره یاد شوله جامې ورته معلومې شولې چې کله طالبان روان دي د کور نه وځي نو دا بچی راپاڅېدو او مور په تندي باندې ښکل کو او د خپل کور نه د خپل زړه دا ټوټه دا رخصتۍ یو نصیحت ورته کوي بچیا علم لروانې مدرسې ته ځې یو خبره یاد کا چې ګوره کم تربیت مې درکړی دی چې زما په کور کې دا دروغ نه دی ویلي په دې جواب باندې دروغ به چېرته نه وي که ستا سر ځي سر دې لاړ شي که ستا مال ځي مال دې لاړ شي که ستا سم بربادېږي بربادې شي خو ګوره رښتیا به دروغ بنه بس بچی هم بچی عبدالقادر دی او مور د عبدالقادر مور ده نو عظیم خلق دی یو بل سره معاهده وکړله تعهد یې وکړو او ماشوم روان شو په لاره باندې سفر شروع دی ځي دا علمي قافله روانه ده په یو ځای کې بشپراله چې دې کله شپه کوله نیمه شپه نو ډاکوان رال په دې قافله باندې حمله وکړله په دې قافله چې کله حمله وشوله او غله راغلل او ټولو خلکو تلاشي اغستله نو ظاهره خبره د غل چې دا ته وي څه د سره دي خلک وایي سم را سره نشته څوک چاته رښتیا نه وایي دا ماشوم دی په ډومبي ځل باندې چېرته غل ولیدو په ډومبي ځل باندې چېرته ډاکو ولیدو په ډومبي ځل باندې چا د شپې د خوب نه راپاسو یو طرف ته ولاړ دی او دقه شانې رپېږي یریږي ډېر زیات یو سړک ته ولاړ دی او په دې بیکونو باندې په دې بسترو باندې غلو ډاکوانو شروع کړل نو بیکونه ولګول لکه ستا څه دي زما څه شی نشته چې کله وګوري دا څه شی راوځي بل ته وایي ستا سره څه دي دا ماشوم یو سړک ته ولاړ دی هلک وایي ماشوم ستا سره څه شته وایي او شته راسه ځکه مور ورته ویلي دروغ به نه وي څه د سره دي وایي روپۍ را سره دي څومره را سره دي 40 روپۍ را سره دي په کوم ځای کې دي وایي ما ته نه دي معلوم نو څنګه د سره 40 روپۍ دي وایي مور راته صرف ویلي و چې ته کله زه تلمه ما ته ویل چې ستا په جامو کې مې 40 روپۍ بندي کړي دي دا زما د جامو بیگ دی دا والی او دا جامې کلاو کوي په دې کې دا پیسې پرتې دي خو ګنډلې دي ما ته نه دي معلومې دا بچی دی دا اصلاح ده کله چې هغه غل حیران دی ډاکو چې دا لا کومه خبره ما واورېدله په ټول تاریخ کې داسې خبره ما نه ده اورېدلې نو کله چې وله بیگ کلاو کو کپړې وله کلاو کړي یوه جوړه بله جوړه اخر هغه کمیس راویستو چې په هغې کې پیسې دي ګنډلې دي چې پیسې حساب کړلې ټیک ټاک 40 روپۍ دي دا غل ډېر حیران شو دی ماشوم ته وایي چې بچیا دا پیسې خو چې تا موږ ته نه ویلې دا موږ ته اډو پته نه و چې دا پیسې په کوم ځای کې پرتې دي تا به موږ ته دروغ ویلی وې بانه به دې کړی وې که نه پیسې به دې بچ کړی وایي هغه ورته ویل چې نه دروغ نه یم وایي دا راته چا ویلي دا راته مور ویلي دي چې کله راتلم ما ته ویل چې دروغ به نه وي دا راته د مور خبره نه یېروم دا راته مور ویلي مور اوس هغه ډاکو وایي دا ماشوم واغستو او د دې غلو چې دا کم سربره دی هلته یې بوت چې ناشنا غوندې داستان مې نن واورېدو ناشنا کیسه ده د دې ماشوم نه ما تپوس وکړو ما ته یې ویلو پیسې ټیک ټاک پیدا شولې دا سړی واوره هغه غل او د غلو د ډاکوانو مشر تپوس کوي چې بچیا دا ولې تا دروغ نه ویل نو هغه ته ویل ما ته مور ویلي دي چې ته به دروغ نه وي مور خبره زه نه ګزارم وایي په دې کې هغه ویل چې ښه
دې ماشوم ته مور ویلي دي چې ته دروغ مه وایه او دروغ نه وایي رښتیا وایي او موږ ته هغې الله ویلي دي چې تاسو غلا مه کوئ ډاکې مه کوئ دا د خپلې مور خبره نه غورځوي او موږ د خپل رب خبره غورځولې ده په دې دوران کې په دې غلو باندې د دې ماشوم داسې اثر وشو چې فورا هغوی توبه وایستله او ویل چې نن نه پس به موږ داسې ډاکې ماکې به نه کوو او دا ټول مال دولت چې دی اغستی و هغې واپس کو دې ماشومانو له او دې طالبانو له یې ورکو دې ته ویل کېږي د فرد اصلاح داسې د فرد اصلاح پکار ده یو ساینسدان دی د ایډیسن په نوم باندې و دې ایډیسن په باره کې راځي چې دا په سکول کې ډېر ناقابله و انتهایی درجه ناقابل مور چې کله د بچی تربیت کول غواړي همداسې تربیت به کوي و سکول ته چې کله وتلو نو بار بار په سکول کې به د ماشومانو د طرف نه د استادانو د طرف نه به شکایت راتلو چې دا ماشوم رانکاری دی سبق نه وي کتابونه شلی نور ماشومان تنګوي سکول راته ورانوي ماحول موږ ته خرابوي وی بار بار به چې کله استاد ټیسټ واغستو پرچه به کله وه امتحان مو دا ماشوم پکې پیل کېدو نو یو ورځ یې ویل داسې کار وکړو یو ورځ ویل دې استاد د دې ایډیسن دا کوم ماشوم چې دی وایي د ده مور ته خط ولیږو په یو کاغذ باندې وایي چې دا ماشوم ستا بچی دی او تی سکول ته رالېږي او دا حد درجې ورانکاری دی داسې وکړه چې دا ماشوم د سکول نه وباسه او چېرته ورکشاپ لی بوزه د ګاډو چل به پې یاد کړي یا چېرته څه د دیوال میوال چل به پې یاد کړي یا ټیلري ورته یاده کړه دا سبق نشي ویلی دا ماشوم بوزه دا ورک کړه او دا به دله مسلې جوړې کړي کله چې دا خط مور وکتو مور یې کله خط وکتو او وی کتل چې استاد ورته لیکلی دی چې ستا د ماشوم ناقابل اصلاح دی دلته کوتاهي د استاد او د شاګرد نه وه ستا د بچی ناقابل اصلاح دی او دا لرې کړه د سکول نه وباسه ویل مور چې کله خط وکتو ډېره زیاته پریشانه شو مور خو مور یې که نه بچي په ناکامۍ چېرته خوشحالېږي و ډېره خفه شوله وایي چې زما دا بچی دومره خراب شو چې استاد اوس ما ته وایي چې دا بچی دې وباسه خط یې پټ کو او راواغېستو په المارۍ کې پټ کېښودو بچی ورته وایي چې مورې استاد یې څه لیکلي دي اوس دې ځکه مور دا ورته ویل چې بچیا استاد دې لیکلی دی چې دا ډېر قابل هلک دی او که لږ محنت یې وکړو که نه لږ نو دا ډېر ذهین دی د دې هلکانو سره به داسې مقابله وکړي دا په دې ټول سکول کې به په اول نمبر باندې راشي وایي دا یې راته لیکلی دي اوس بله خبره ترې پټه کړله چې دا ماشوم ناقابل دی ورکشاپ لی بوزه ورته وایي چې دا ماشوم ډېر ذهین ماشوم دی خو د توجه سبق ته نشته دی که د سبق ته توجه راواغوښتله دنه به ډېر عظیم سړی جوړ شي د دې خبرې په بچي باندې اثر وشو دې اصلاح وایي اثر پې وشو او دا ایډیسن چې کوم پرونی ایډیسن دی نن چې کله سکول ته لاړ د هغه پرونی نه هغه بدل شه د هغه اخلاق هم بدل دي یا په کلاس کې هم ناست دی استاد هم حیران دی چې ما ورته څه لیکلي او د ماشوم نه څه جوړ شو مور خو دا ماشوم راولېږو سم ماشوم ته جوړ شوی دی دا لږ غټېږي بله ورځ په کلاس کې پوزیشن واغوستو بیا په سکول کې پوزیشن علي بیا په علاقه کې پوزیشن علي بیا په سکولونو کالجونو کې حتی د هغه نه داسې قسم عظیم ساینسدان جوړ شو چې هغه په سونو دریافتونه وکړل او د هغه نه عظیم سړی جوړ شو بیا بیا دا مور مړه وه ساینسدان دی مور یې مړه د مور نو که ستاسو خیال یې کله چې د چا دا مور مړه شي نو بیا ګوري چې په دې کور کې به زما د مور د لاسه څه شی پروت دي که نه چې زه چېرته راوالمه زما د مور جامې به نه چې زه په دې خپله پوزه پسې ونیسم او بوی کړم د مور هغه بوی را باندې راشي هغه د مور هغه بستره به زما چېرته نه خدای شته د چا چې مور مړی هغه ته د احساس کېږي که نه او چې کله وایي چې چېرته زما د مور د لاسه شی زه وینم بلکې کومه ملګري چې د مور چاته د مرګ نه پس وریاده شي ویني نو هغه وله ژړا ورځي دا ایډیسن راغی وویل چې زه د خپلې مور د المارۍ نن ګورم چې په دې کې د هغې د لاسه شی پراته دي که نه یو شی رالي بل شی رالي په دې کې یو خط دی هغه خط وله په لاس باندې ورغی خط وله چې په لاس ورغی چې خط یې کله راواغستو دا خو هغه خط دی چې زما استاز ماله راکړه چې ګلاب یې کو ویې کتل خلکو یې د خپو نه ځمکه وتښتېدله حیران او پریشان شو چې زما د استاز خو زما د مور ته لیکلي دي چې زما دا بچی د سکول نه وباسه دا خو بد اخلاقه دی ګوره زما دومره عظیمه مور وه چې ما له دومره غټه حوصله راکړله ویې ویل چې ستا بچی سم عظیم سړی دی که زما د مور ماله دا حوصله نه وې راکړی زه به نن لوپر وې ما په ګاډي ماډي ما جوړولې چېرته ورکشاپ کې به وې ګلکار به وې د مور حوصله دا و چې زما دومره عظیم سړی جوړ کړو د خط یې په سینه پسې نیولی دی او په چغو چغو ورته جاړي عزتمندو په دې وجه باندې اګر چې موضوع زما دا بله ده ما ته دا ضروري ښکارېدله چې بنیادي طور باندې بګاړ دا خبرې وروستنۍ د تعمیر خبرې اول کول غواړي چې تعمیر کله راشي خود به خود به بګاړ ځي دا په افرادو باندې محنت پکار دی ګورئ او بیا دا کم وخت چې وس دی په دې کې د والدینو ډېره غټه ذمه داري ده موږ ټول ما ته هم ښکاري ګرانه چې یاره بچي له وخت نشم ورکولی مور وایي زه نشم ورکولی بچی وله مور وخت نه ورکوي پلار وخت نه ورکوي دا ماشومان به څنګه جوړېږي دا ماشومان
دې له تربیت ورکول پکار دي. دا بېشماره واقعات دي. او کله چې اصلاح وشي نو بیا د ماعز اسلمي رضی الله عنه په شان خلک نبی علیه الصلاة والسلام لراغه د الله رسول زمانه غلطي شوې ده. نبی علیہ السلام ته مخ بل طرف تاړي وي زمانه غلطي شوې ده، مخ ته بل طرف تاړي زمانه غلطي شوې ده. په څلورم ځل ته مخ بل طرف تاړي وي طهرني یا رسول الله، د الله رسول ما پاک کا، غلطي رانه شوې ده، بدعملي رانه شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح چې کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای ماعز لیونه شوی خو نه ده تسوي څوک په خپل باندې و چې زمانه داسې بدعملي شوې ده د الله رسول شوې درانه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابي که جنون لیونه خو نه چرته کنه وینه د الله رسول روغ یما. بیا ورته اشربت الخمر، شراب خود نه دسکلی چرته، نشه خو نه په نشه کې دا خبره کوي ورته دا رسول الله والله ما شربت الخمر، شراب نه دسکلی او که شراب حلالو. نو صحابه ته وی استنهکوه، دا سړی له بوی کې داخلو له بوی کې شراب خو نه دسکلی، دا خو بل شان خبرې کوي. صحابه کرام را خو له بوی کړل الله رسول شراب نه دسکلی. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لعلک غمستها، چرته دا خزه بری سکونډلی چرته، لعلک قبلتها چرته تقبیل بری کړی ورلا، لعلک زاجعتها چرته مطلب لاس بری سره لګیدلې. الله رسول نه 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 غلطی را نه شوی دا، پاک به کا غلطی را نه شوی دا. کله چې اصلاح وشون خلک په خپل باندې ځان پیش کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وی چې عملاً در دا غلطی شوی دا وی او نو بیا ورته سبازي نخي خودلې دسه وی او دقه شانې چل نه شوی دی. بلکې حدیث کراغلی وی انکتها دا لفظ ورته ویلې دی هغه کم چې صفا الفاظ نو او دقه شان چل نه شوی دی. نو بیا نبی علیہ السلام دا بوزه یو سزا ولور کوي. کله چې معاشره جوړ شي سماج جوړ شي خلک په خپل راضي وي دا د غلطي زمانه شوی دی. عزتمندو دا اسلامي معاشره ده، دقه شان معاشره جوړیږي. ورانی کې څنګه د امام زاهبی رحمه الله یو شعر دی عربی کې وی كل الحوادث مبدأها النظر، كل الحوادث مبدأها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. وی د ټولو حوادثو ابتدا د بد نظرۍ نه کیږي. پرون چې باغې من خبره کړې وه د ټولو حوادثو ابتدا د بد نظرۍ نه کیږي. زنانه خپل نظر غلط استعمالوي، نارینه خپل نظر غلط استعمالوي، کدی نه وي ټولې مسلې جوړیږي. بنیادی طور باندې معاشره چورانیږي د بد نظرۍ نه. په دې وجه باندې شریعت کې د غض البصر حکم دی. نارینه او ته تاسو مخته ګورئ، زنانه او ته تاسو مخته ګورئ. نظر اهتمام کول پکار چې خپل نظر کنټرول کو. ابي خبره کوي و معظم النار من مستصغر الشر، دا لوی ور چې موږ ته په نظر راځي دا د ماچسو د ورکوټي تیلی نه لګي. یو تیلی راواله او د چا د بوساړې ته واچوه ټول بوساړه به وسوځي، د بلال ټوک ته یا تیلی واچوه ټول کور به وسوځي. په دې وجه باندې دا دومره ښکلې معاشره دا زمونږ د معمولي غلطۍ نه دا معاشره ورانه شي. په دې کې زه یو څو خبرې کومه. موږ په دې کتاب کې یو څو خبرې لیکلې دي. غیبت باندې معاشره ورانېږي، په حسد ورانېږي، په تجسس باندې ورانېږي، په الزامات ورانېږي، په حسد باندې ورانېږي، په تکبر باندې ورانېږي، په بخل باندې، په غصه باندې، چا ته حقیر کتلو باندې، په دې باندې معاشره ورانېږي. دا ټیک ده. خو یو څو غټې غټې برایانې چې نن زمونږ د معاشره اجتماعي طور باندې برباده کړله. نفرتونه پکې رالل، حسدونه پکې رالل، منافرت پکې راغی، تعصب پکې راغی، ضد پکې راغی. دغه یو څو وجوهات دي، درې څلور خبرې به دې کې زه کوم د درس په حوالې سره. یو خبره په هغې کې دا فرقواریت. فرقواریت دا یو بنیادي داسې شی دی چې زموږ معاشره ورانه کړله. د جوړ معاشره چې نبی علیه صلوات والسلام په دې باندې محنت کړی و 14 کاله په مکه کې او 10 کاله مدینه کې، او د هغې نه پس په خلافت راشده کې او په قلار باندې دا معاشره زمونږه مسلکي او مذهبي اختلافاتو او د فرقواریت دا مستقل طور باندې زمونږ د ټوله معاشره برباده کړله. د دې ذاکر نایک صاحب په راتلو کې یو خیر وشو چې هغه د مختلفو خلکو مدرسو ته د هغوی اجتماعاتو ته لاړو او د هر مسلک مدرسو ته او د هر مسلک اجتماعاتو ته لاړو. ما امید دی انشاءالله چې د دې د راتلو په وجه باندې به ډېرې خبرې او ډېرې فتوې هغه به ختمې شي. موږ بدقسمتي دا ده تاسو به چې دا څنګه خبرې کوي. تاسو په دې پاکستان کې څومره مذهبي جماعتونه دي، مذهبي جماعتونه، او دا خبرې زه چې داسې لکونو خلکو مخې ته کوم نو دا زه کولی شم. دا داسې کیسې او داستانونه نه دي، دا ریالټي ده، حقیقت دی. دا
زمنګ په دې وطن کې چې څومره مذهبي جماعتونه دي نمونه ځکه نه علامه چې زاید یارخ به تاسو کې به د هر مسلک سره ناس خلک په بدلېږي دا خبره نو زیر باندې بدل نه لګوم د تعمیر باندې دا خبره کوم څومره چې مذهبي جماعتونه دي چې خلک ول څومره ریسپیکټ او عزت ورکړي چې دا زمنګ مذهبي مشران دي تاسو یقین وکئ یو حدیث د علماء کرام وایي هغه حدیث سوی انما العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي دا سی وایي کنه ودته تاسو وکا چې کم علما د کم فرقه علما د کم مسلک علما د پیغمبرانو وارثان دي نو سبا وایي زمنګ د فرقه هغه دا بل خو بدعتي دی دا بل خو گمراه دی په د پسې همز مکروه تحریمی دی د دې څخه نکاحونه نه کیږي دا فتوا د پاکستان د هر مذهبي جماعت د بل مذهبي جماعت په باره کې ده سوي یری چې خلک د علماو قدر نه کوي د کوم علماو د خپل علماو زما د علماو قدر نه کوي ورنه که زمنګ د علماء کرامو د عوامو نه د علماو قدر وغوښتو نو اول په کار خدا چې دا په خپل د بل مسلک د عالم قدر وکي د بل مسلک په عالم پسې خدا بدر دوی دا په هغه پسې پتوې لګي دا خدای خلاف مهمات چلی موږ د یو بل درسون تکینو نه نکینو د یو بل درسونو دا بلکې چې کله د یو مسلک درس قرآن د اجتماع دا او د جماعت ته ورشي زه اعلان کوم د درس قرآن د پاره د فهم قرآن د پاره اعلان کوم او د بل مسلکی نه چې زموږ جماعت کې اعلان بند دی الکه ولې بند دی بس بند دی په دې کې منګه د مسجد کمیټې د اجازه نه بغیر به هیڅ اعلان نه کوي خو چې سبا د مسلک درس دی نو دا بیا کور په کور باندې ګرځي جماعت په جماعت باندې بغرځي چې خلک د علماء قدر نه کوي نو علماء قدر بسنګ او کتاب پرون قدر کړو دا هغه بنیادی زهر دی چې زمنګ د معاشره تر نه وتلې دي زکول کړه دا خبر کوم د دین زو د ورسک خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې کلمه ویل د جنتی دی په دې پاکستان کې او په دې دنیا کې چې چم کلمه ویل دا مسلمان دی په هر مسلک والا پسې منسکی هر مسلک والا پسې منسکی هر عالم پسې منسکی وای چا پسې مکروه تحریمی نه دی او چې مکروه تحریمی دی هغه چې کم سړی بد عمل دی او هغه ګناهګار دی او هغه د معاشرې د لپاره ناسور دی چې د کم مسلک دی او د کم مذهب دی نو بیا په هغه باندې د پتو لګي خاص مسلک باندې پتوې لګول د زمنګ بنیادی مسله ده چې موږ د خپل اسلاف جون ورانو څنګه جون دیر کړی دی دا قاضي ابو یوسف رحمه الله هم ټول پیژنو د امام ابو حنیفه شاګرد دی کنه امام قاضي ابو یوسف یعقوب د هارون رشید په زمانه کې و د هارون رشید د امام مالک رحمت الله علیه سره ډېر ښه تعلق دغه په مذهب باندې و هارون رشید امام مالک رحمت الله علیه په مذهب باندې و د امام مالک رحمه الله او د امام شافعی رحمه الله د دې دوانو رائے دا ده چې د انسان د بدن نوی نه کلوزی په دې او دس نه ماتيږي هغه مسلک دی حدیث په بنیاد باندې دی زمنګ امام ابو حنیفه او زمنګ امام احمد بن حنبل د دې دوانو امامانو رائے دا ده چې کله د انسان د بدن نوی نوزی او دس په ماتيږي دوی امامانو ماتيږي دوی نه ماتيږي نو ته به وسوي چې موږ د چاو منو چې په کوم د اعتماد دی هغه ومنه خو بل ته بد مو وایا ان شاء الله ته به حق ته رسي دا لکه خبره د جره مولیانو زمونږ د لار خطا کړل څنګه نه خطا کړی دا زما په شان خبره وکړه سي موږ چې د کوم استادانو نه خبره یاد کړل چې د امام احمد او د امام ابو حنیفه په مذهب باندې ستا اعتمادي او ته په دې زما زړه وبس کی بالکل به عمل کوو ته به حق درسيږي او که د شافعي او د مالک په خبره د اعتمادي او ته د ضد په بنیاد په عمل لکه ان شاء الله حق ته برسيږي دا کوم خبره ده داسې خبره وکړي د معاشره کې کنه سپینه رڼا ورځ د بیا هیڅ مسله نه جوړیږي او د امام مالک په مذهب باندې په دې دوران کې د سی وشولا چې قاضي ابو یوسف هم ناشته هارون رشید باچا ناشته نور ملګری ناش دي د مونږ ټیم راغی نو تاسو ته مسله معلومه ده کنه چې کله د مونږ ټیم راشي او خلیفہ د وخت او حکمران وزیر اعظم صاحب صدر صاحب هم ناشي مولوی صاحب هم ناشي مونږ بسوک کوي مسله ته معلومه ده چاته څوک به مونږ کوي حکمران به مونږ کوي وزیر اعظم صاحب خلق امامت کوي صدر صاحب به امامت کوي خلیفہ به امامت کوي سلطان او حکمران د امامت حقدار دی دا به اول امامت کې ورسته مولوی صاحب امامت کې چې هغه کله اجازه وکړي نه کوي نو هارون رشید باچا مانځه ته مخکې شو الګ وخت مخکې د امام د هارون رشید د بدن نوی نه تلوا د قاضي ابو یوسف د مذهب مطابق او د سمات شو ځکه د قاضي ابو یوسف مذهب د امام بونی په دی او د تحقیق دا دی چې بوینه باندې او د سماتیږي او د هارون رشید باچا د بدن نوی نه ودلې دا او مانځه ته مخکې شو چې مانځه ته مخکې شو کله نو قاضي ابو یوسف پسې مانځه ته ایسته ودرېدو نه دې پسې وټړو
او مونږ یې بسې وکړو چې مونږ یې وکړو نو شاګرد ته تپوس وکړو چې صاحب بس ستا په مذهب کې خو به ده بسې مونځ نه کېږي ځکه چې ستا مذهب دا دی چې کله د چا نه وینه وځي او دس پې ماتېږي او د ده له بدن نه وینه وتلې ده دا بسې دا مونځ ولې وکړو وایي هغه ورته وایي چې زه څه شیعه خو نه یم زه سرابیزي خو نه یم چې په ایمو پسې مونځ کول ما ته ناجایز کاره کېږي دا خو اختلافي مسله ده فقهي مسله ده زما ځان له رایې ده د ده ځان له رایې ده خو زه اختلاف نه جوړوم نن سبا دا مسلې مونږ وایو مونږ احناف یو هسې احناف دروغ وایو حنفي مذهب دا دی چې مونږ په چا پسې مونځ نه کوو دومره کلاو مسله او قاضي ابو یوسف رحم الله په هغه پسې مونځ وکړو نن سبا خو دا پلانې څوک دی په ده پسې دا پنجپیری دی مونځ پسې نه کېږي او دا پلانې دی وابي دی مونځ پسې نه کېږي او دا دیوبندی دی مونځ پسې نه کېږي دا مسلې نه دي په دې معاشره کې دا مونږ د چا ښودلې دي دا د دې فرقواریت نتیجه ده او د دې فرقه پرور مولیانو نه نقصان دی چې دې معاشرې له ورکو اقبال ورته سبق ویلو خو سبق نه دی یاد کړی د وحدت امت دا سبق هغوی نه دی یاد کړی نن معاشره کوم طرف ته روانه ده نو هغه موږ ته پته ده دا د دې فرقواریت زهر دی چې زموږ معاشره ګورئ ودرېدو ته قیام ته نه پرېږدي په دې باندې ډېرې خبرې کېدی شي خو چونکې ټایم ډېر کم دی نو زه دا یو ټچ مې دې مسلې له صرف ورکو چې دا بنیادي شی د لحاظه اهل علم له پکار دا دي اهل علم له زما یقین دی یقین او زه علی وجه البصیرت دا خبره کومه علی وجه البصیرت چې دا څومره فتوی د هندوستان په دې پتاو کې په دې یو بل پسې لګېدلې دي دا د لا علمۍ د کم علمۍ نه دا د ضد په بنیاد لګېدلې ضد په بنیاد باندې ورنه که د ضد په بنیاد باندې نه وي د ذاکر نایک صاحب راتلل پاکستان ته ډېرې مسلې حل کړلې ډېرې غټې مسلې د بعضې دارالفتاګانو نه د دې ذاکر صاحب په باره کې د ګمراهۍ فتوې وي او په هغه ځای کې ټیک ټاک هغه راغلی دی او په هغه ځای کې پروګرامات وکړل معلومېږي د ضد په بنیاد یا د کم علمي لا علمي په بنیاد لګېدلې وي په دې وجې باندې عوامو په دې خبره ځان پوهه کوي مسلمان چې څوک دی عالم چې څوک دی مونځ پسې کوئ ټایم کم دی چې ما زه ورځې د 4 دین روانو مې تقریبا دا 2010 یا 11 خبره ده دلته یو ځای کې هغه جومات ته زما نوم یېرېږي د دې ورسک ساخوی جومات ته هغه اوبه پکې یې ګاډي به په خوا ودرېدل دقه ځای کې موږ ماښام منځه ته ودرېدو پلین کوچ کې منځه ته ودرېدو ماښام مونځ ته نو زما وخت د جال ټوپۍ و داسې مولیان موږ هم نه ښکارېدو موږ چې کله داسې منځه ته راکوشو نو یو 3 هلکان و اهل حدیث ټوپۍ موپۍ نه وې په سر خو معلومېدل چې پنسې منسې ښه برابر وې غټې غټې ګیرې وې نو د دې میدان بیا زما تعارف هم وشو هغه چې کله رال نو هغې کې یو کس ته مونځ ته مخکې شو زه پسې ودرېدلم او څه ملګري نور ودرېدل زموږ څه یو کس مولانا صاحب و چې هغه ښه ښکلې ټوپۍ و ښه برابر ښکارېدو رومیال یې و نو دا مولي صاحب نو کله چې هغه یو کس مخکې شو خو موږ یې نه پېژندو چې دا مولي صاحب دی کېدای شي زه یې مخکې کړی وی نو هغه یو کس پسې شاته فراده اقامت وکړو فراده اقامت پېژنې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ډبل اقامت مستی ونه کو نو کله چې هغه الله اکبر ووایي نو زموږ د مین نه هغه مولي صاحب ایسته ووتو شاته هلته یې مونځ وکړو ځان له ځکه چې دا سړی خو ثوابي دی مونځ پسې نه کېږي او حدیث ته فراده اقامت یې وکړو زما خیال راغی مل کېدی شي اودس نه نو یار به ورته ولاړ به نو چې کله موږ مونځ ختم کو چې موږ وکتل هغه ملګري هلته په منځه باندې ولاړ و بیا چې کله موږ ګاډي ته وختو نو ما ورته ویل تاسو جمع نه ووتی خیر و اودس هم نه ویل نه ویل مې ویل ویل دا غیر مقلد دی په دې پسې مونځ نه کېږي دا غیر مقلد دی مونځ پسې نه کېږي غیر مقلد وي په ده پسې نه کېږي مقلد وي په ده پسې نه کېږي نو په چا پسې مونځ کېږي وایي چا پسې بیا نه کېږي بیا نه کول غواړي یو مسله ده دویم نمبر عزتمندو مسله دا ده چې کوم شی د هغې نه پاتې وو کوم چې مذهبي او مسلکي فرقواریت والا اهل علمو معاشره ورانه کړله کومه چې بار پاتې شو نو هغه چا ورانه هغه قوم پرستۍ ورانه کړله دویم زهر د معاشرې د بګړاو هغه قوم پرستي ده قوم پرستي ګوره یو د قوم سره مینه ده مینه موږ پښتانه یو الحمدلله زموږ د پښتو سره ډېره زیاته مینه ده خو فخر پرې کوو چې موږ الحمدلله پښتانه پیدا کړي یو یو سړی پنجابي دی دله فخر پکار چې الله پنجابی پیدا کړی دی قوم دی که نه د کوم قوم سره د چا تعلق دی په قومونو کې اتار چړاو نشته دی بس موږ کې یو قوم دی چې هغه سادات خاندان دی چې هغه د رسول الله خاندان دی بس دا موږ کې غوره دی د دې به خیال ساتو کوم چې سیدان دي ځکه د حضرت حسن اولاد دی او نبی علیہ السلام ویلو ان ابن هذا سیدا زما دا بچه سردار دی او د حضرت حسن او د حضرت حسین آل فاطمه چې څوک دی موږ د هغې قدر کوو دا به کې ښه خلک دی نبی علیہ السلام بخاری حدیث دی در مسلم حدیث دی بابو نسب النبی فضیلت نسب النبی دا په مسلم کې باب دی نبی علیہ السلام فرمایي وی الله رب العالمین د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې بنو کنانه د ټول غوره پیدا کړل او بیا په بنو کنانه کې الله رب العالمین
قریش د ټول نه غوره پیدا کړل او په قریشو کې بیا نبی علیہ السلام فرمای الله بنو هاشم غوره پیدا کړل او په بنو هاشم کې بیا زما خاندان الله غوره پیدا کړ. دا د مسلم بخاری حدیث ته موږ دا منو کم سادات خاندان دي سیدان دي دا موږ کې غوره دي موږ به قدر کو زه احترام کوم کدا خدي او کبد دي که زما مخه ته سید رانه مو کې زمم چې بس در پیغمبر نو سید دا برداشت کوم اگر چا ویلم رانه نه دی پکار د دین علاوه په من کې بل قوم نشته چې دا پلانې قوم چد دی پلانې لاندې دا موږ یو بل د سمرس په ګورو دا پلانې د پلانې قوم سره دی دا میسجونه چې دا یو بل تکیږي په دې فیسبوکونو د مختلف قومونو دا مذاق وراویږي. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ویل چې دا د اعلی خاندان خزه دی دا خاندانی جنې دی خاندانی سره دی الله بل خلا وړي چې تسین را وړي دا موږ چې تاسو ما ته ناسې کنه در زرګونو په تعداد کې د زنانه او نارینه ناس دي یقینا بدې کې به د شلو قومونو خلق ناسي شلو قومونو خلقو به کم از کم بدې کې ناسي. تاسو د خپل شجره نسب بره بوزي لګلال شي زي تاسو بره زي نو اخر موږ چیرته ورسیږو آدم علیه السلام ته ورسیږو. نن که په من کې سو کم ناس ته هر سړی به زمنګ پلار سوک دی آدم بابا دی. رسول الله فرمایي کلکم بنو آدم و آدم من تراب ټول د آدم بچي او آدم علیه السلام د خاور نه پیدا دي چې موږ ټول د آدم علیه السلام بچیو. د یو پلار په بچی کې تاسو ته کتلې دي چې یو پلار یو بچی ته وي ته بے نسل بل ته وي ته اصلي یو ته استاد نسل بد دی بل ته استاد نسل خده یو پلار بچی ته بچو دی ویلې دي لګ سوچ کول بکاري دی مسلو ته دي شي زمنګ معاشره برباد کړله کله کله خو سړی داسي وشي په جمعات کې د بل قوم سړی بدی شو دا زما سوالي ولاړ دی. بعضی جمعتونو سم داسې شته چې باغی کې د بعضی مشران د پاره جنازونه خوري شوی مرسله پینې شي ودرې دی. دا تفریق په اسلام کې نشته دی. د پښتونو د پنجابي تفریق دا په اسلام کې نشته دی. دا نن چې پرون په خیبر کې کومه د پښتنو جرګه روانه ده پرون وا نن د سبب سه روزه چې کومه جرګه د پښتنو په خیبر کې او پښتانه ول راغلي دي او پښتانه د خپل حقوق خبره کوي منګه بالکل ملګری یو په دې معنی ملګری چې د پښتنو حق په کار جاوي ته ملاوي شي. دا وی आवाज دا ده چې زمنګ په پښتنه سیمه باندې دهشتګردي ده د 30,000 نه زیات پښتانه پکې شهیدان شو بالکل دې ته پوس په کار ده چې دا ولې د سیګار کېږي. د پښتنو چې کم ریسورسز دي زمنګ چې کم منرز دي معدنیات دي چې دا په پښتونخوا کې کېږي او دا غي ټول آمدن نور ثبوت دي او نور زګونو دي دې ته پوس په کار ده دا ته پوس چې څوک دې د ملګرتیا کو دا غي سره چې باقي په زمنګ په خیبر پښتونخوا کې بجلی جوړیږي او دا غي سوچ په یو ځای بل ځای کې لګیدل دی او دا غي چې کوم زمنګ د صوبې حقوق دي نو هغه صوبې هغه حقوق بالکل د پښتنو تور کول پکار دي. زمنګ د میسینګ پرسنز مسله د زمنګ ډیر خلک ورک دي دا غي تپوس پکار دی چې دا خلک را پیدا کی کبدی کې څوک د ریاست مجرمانی چې سزا ورته ملاوي شي او که څوک بی ګناي چې هغه خپل کور تراشي دا مطالبه بالکل ټیک دي. او د دې په آل کې دا چې پښتونستان ځان له خلک دی او پنجاب ځان له خلک دی او د پاک پوچ خلاف ناربازي کول یا د پاکستان خلاف ناربازي کول او یا د پنجاب استعمار خلاف ناربازي کول یا د سن خلاف ناربازي کول دا د اسلام دعوت کم از کم نه دی. موږ له بسوک دا دعوت راکې دا د اسلام دعوت نه دی او کوم چې جایز خبر دی بالکل یې منو. بلکې ما پرون د جمعې په منځ کې دا خبره کړې و په ډومبي ځل باندې مو پښتانه ولیدل چې یو ځای ته راغون شي ډېر خوشاله شوم به او سړی چې هغه ګوري حیران شو څومره لوی خلک راغلی دی. دا یو موقع ده یاره که دې پښتنو یو ریفرنډم په خیبر کې وکړو که نه او د ټولو خلکو د حکومت پاکستان دا مطالبه وکړله چې موږ ټول څه غواړو پښتونخوا پښتونستان نه موږ اسلام غواړو په دې وطن کې اسلامي شریعت تاسو نافذ کړئ چې کدی خلکو مطالبه وکړله که نه او دې ټولو خلکو دا مطالبه د ځان سره وړله او په جمعات کې اجره کې د आवाज وکړو چې موږ اسلامي شریعت غواړو. موږ وایو پښتانه بایبرت مسلمانان دي ها پښتنو کې غیر مسلم نشته موږ ټول مسلمانان یو پښتو اسلام کې فرق نشته دی چا چې فرق کړی دا فرق غلط دی. لہذا چې موږ نن د ټول پښتانه د اسلام مطالبه وکړو او زمونږ په دې आवाज کې الله تعالی یو قوت واچي او په دې وطن کې د پښتنو د وجنه اسلام راشي اسلامي نظام غالب شي سود پکې ختم شي جواری پکې ختم شي دهشتګردي پکې ختم شي او دا د اسلام دعوت دی. نور د پښتونو د پنجابي بزان لاواز کوي پښتون بزان لاواز کوي او بلوچي ځان لاواز کوي هر سړی د خپل حقوق आवाज کوي. هغه مارنګ بلوچ ډاکټر مارنګ بلوچ راوته و نو هغه هم مطالبه وي موږ حمایت کوو دا مطالبه د بلوچانو چې کوم میسینګ پرسنز دي دا غوي سره کوم احساسي محرومي ده دغه د پاره आवाज اوچت کړو خو یوازې د بلوچ د پاره आवाज هغه د بلوچ आवाज کوي
دلته پښتون आवाज شروع شو سبا پسند کې به आवाज چتیږي دا وطن چې په 47 کې الله امت مسلمه له 100 کوټ شن ټوکړه ورکړې و د خلاف هم سازشونو شروع دا بیلیږي را بیلیږي دا په کلو کې دا وړي وړي قوم پرستی او بیا په غټه سطح باندې دا انتهایی ور زما د خبرې کې بچا بدلېږي نو زه په غلط نیت نیم زما سوچ دا دی چې په دې تقسیم در تقسیم کې بده کې څه خیر نشته په وحدت کې خیر دی معاشره دورا نه کنه پرون ما قتل په فیسبوک باندې د پاکستان جنډه دا چا پیته لړول دي وره ودا چولې دی دې څه مقصد دی پاکستان جنډې څه نقصان کړی دی دې پاکستان مقصد خداو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله په ټوله دنیا کې واحد ملک دی فخر پکو بدی خپل پاکستان باندې په دې ټوله دنیا کې پاکستان واحد ملک دی چې دا د نظری اسلام په نوم باندې آباد شوی دی نظری اسلام زم چې مونږ شکر وباسو دا جنډه په خپل سترګو پسې به خپل زړه پسې ولګو چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ د پارلیمنت پر تندی لیکلي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خدا سے لاس پیدا کول غواړي نه نظام نافذ کی دا سي خلک جوړول غواړي چې دا نظام نافذ کی غلطي خو د پاکستان نه ده غلطي خو د پاکستان جنډې نه ده غلطي خو بنیادی تور باندې د خلکو ده چې کوم په پارلیمنت کې ناشتي په عدالتونو کې ناشتي دوی دا نظام مفلوج کړی دی نو د خلاف پکار دی قوم پرستی زمنګ معاشره تباہ برباد کړله او عزتمندو ټیم ختم دی 2-3 منټه والا ما دا غي سره سره نن سبا زمنګ د معاشره کې چې کم نوجوانان تباہ شو معاشره برباد شوله ګورې هغه منشیات دي ډرګز استعمالول دي ډرګز استعمالول د اسلامي جمعیت طلبه لکانو په خور نوستي والا یو تحریک شروع کړو ما ته ویل منګ له بدی باندې خبره مو کاغه ویډیوز ما تر لګیلو تصویرانه ما تر لګیلو پاک لکان دي د معاشره غم ور سره ده هغه وی چې زمنګ په هاستلو کې باقاعده ډرګز او منشیات استعماليږي تصویرانه ما تر اولګل په هاستلو کې د شراب بوتلې پرتی دي شراب بوتلې پرتی دي باغزه کې آیس الحمدلله ما نه دی لیدلی اوسه پورې او زه یې نه ممنو یعنی کوسه دی ګوګل لور کې نو راو بلې ته زه ګورم نه چې دا څه شی دی والله ما لیدلی نه دی وی الکان زکه جنکې د آیس استعمال کوي جنکې نشي کوي خو به الکانو سیګریټ سکل جنکې سیګریټ اسکی بخوا به لکانو چرس کل جنکۍ چې دی لګیا دي په کالجونو کې بینسټو کې هغه چرس کی شراب کی آیس کی نشه تماشې کوي او بیا سحری په کلاسونو کې غیر حاضری او بس تقسی پراتی ګډ وډ بد حل دی داغي دی بچیانو د لاسه معاشره تباہ برباد شول زه تاسو کوم تاسو چې دی پېښور یونیورسيټي ته اسلامي کالج یونیورسيټي ته ملکان یونیورسيټي ته عبدالله خان یونیورسيټي ته او ګومل یونیورسيټي دا خو د پښتنو او دا خو زمنګ د مسلمانانو د پاکستانو یونیورسيټیان دي او په دې کې سکیورټي افیسر ځان لده په هر ګټ باندې ځان سکیورټي ولاړه ده دا چرس او دا آیس او دا شراب دنه چاوي وړل دې خلکو ته پوښتنه نه پکار دنه چاوي وړل زمنګ دا بچی چا په دې نشو راواړول زمنګ دا بچی چا په دې چرسون راواړول یعنی دا خو تصور نشو کېدای چې جنې به آیس استعمالي جنې به شراب سکي جنې به چرس کی جنې به سیګریټ اسکی او دا بلار چې سعودي عرب کوله پیسې ګټي دا ول په کراچۍ کې پیسې ګټي دا ول دکانداری کوي دا ور لپټي کې زمیداره کوي دا ول قطر او ریاست تللې د بلاکو مزدوریان ورلګي د خخت مزدوریان ورلګي او کله کله مل راوړي او دا زما بچي به سبق کوي یره بچا څنګه بچا څنګه چللې د سیمستر فیس دی ورکړې نه مې دی بس خپکهګم سبق وایي زما درولېګم امور ته ټلیفون کې ورلور می خپنه کې جیب خرچه ولا پټې مور کوا چې هاستل د زیګورې غنځاخي منځاخي ولا کوا پیسې ولا ورکو چې خپل سبق وایي ټلیفون ته کې بچا څنګه چللې سره میس خرچه خو د بسنه ده پاتې یره بابا دومره پاتې بس ما درولېګلې ایزي پیسې ته ما درولېګلې څنګه پورن کویک ریسپانس د پلار د طرف نه ملاويږي دی بچو د پیسې را لګي او بچي هغه نشي شول دا چا وران کړل دا تاسو په کار دی موږ معاشره دی وران کړل لہذا دا هغه غټ غټي برایانې دي چې زموږ معاشره ورانه کړله د دې سره سره په دې قرآن کریم په دې ایتونو کې چې کومې دا به ان شاء الله وایو په دې کې دا چې په قوم پسې خنداګانې کول چا د غلط نمونه ویل چا څوک بد یادول بدګمانیانې کول حسد کول غیبتونه کول د دې سره زموږ معاشره ورانېږي او دا خبره چې موږ بار بار اورو ما په دې بل لهج باندې دا خبره وکړله د دې ایتونو ترجمه کومه یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو د ایمان داویدارو لا يسخر قوم من قوم یقوم دی بل قوم پسې خندانه کوي عسى قریب دا یکونو خیرا منهم چې دا بل قوم د دین غروي ولا نساء من نساء خزیدین په خزو پسې خبرې نه کوي خزو کې د عمل لګ ډیر زیات دی عسى یکن خیرا منهن امید دی چې دا نور خزی د دین غروي نو خندا کول حرام دی په دې معاشره رانیږي دویم ولا تلمزوا انفسکم یو بل باندې عیبونه ملګوي
لا تلمیزون پوسوکم تعن لعن تعن بچا مکوي ولا تنابزوا بالالقاب بل توران نمونه موای وران نمونه بل مرابلی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان دی ایمان اور سناکار ویل غټه ګناه ده مسلمان او غلط نومه مسلمان ته غلط نومه ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون چا چې توبه نه وسله دا ظالمان دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اجتنبوا كثيرا من الظن د ډیرو ګمانونو ځان وساتئ بد ګماني نه بچا مکوئ خو ګمان کوئ ان بعض الظن اثم بعض بد ګمانونه ګناوي ولا تجسسوا د یو بل په عیبونو پسې مه لګئ چې د چا عیبونه راښکاره کړي پردې په خلکو راواچوئ حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده راواچوله ګناهګار دی په غلطۍ یې ولیدو او د پې پرده راواچوله د ده په عیبونو به قیامت کې الله پرده راواچوي موږ کې څومره عیبونه دي دا به ټول الله پټ کړي مسلمانان پټ کوي پردې پې راواچوي څوک مه بې پردې کوئ ولا یغتب بعضکم بعضا یو کس د بل غیبت مه کوئ یو بل غیبتونه مه کوئ د یو بل په شیشه حتک مکوئ د هغوی صفتونه مه بیانوئ ګناه پکې دومره ده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا آیا خوښوي یو کس په تاسو کې د خپل مړ ورور غوښه وخوري نه خوښوي په کریختو مدابت ګڼئ واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله بېشک الله تواب الرحیم بار بار توبه قبلونکی دی همیشه مهربان دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زمونږ د څلور ورځې کلاس وشو پنځم ورځ د سبا او سبا به اخرې ورځي صحیح دی ګردو بیمار دی یاد کړه صحیح ده نو سبا زمونږ پنځمه ورځ ده او زمونږ د سبق عنوان دی د صفحه نمبر 14 باندې کوم سبق من پرېښی بیت المقدس یهودي عزایم امت مسلمه کی ذمہ داریه چې امت باندې کم څه روان دي څومره ظلم زیاتی ورسره کېږي د رسول الله امت یتیم دی یهودیانو د اسلام خلاف یو اتحاد کړی دی او ټول دنیا یې ځان سره ملګري کړې ده انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو مفید درس دی خاص کر نوجوانانو له پکار چې درس کې شرکت وکړي سبا چونکې د اتوار ورځ هم دا نن مې یو 15 منټه زیات واغستل معذرت کومه خو سبا چونکې د اتوار ورځ ده نو که زمونږ کلاس داسې لس 15 منټه مزید هم لیټ شي نو دا وخته سکول ته هم څوک نه ځي ډیوټیانو له هم څوک نه ځي لہذا څومره چې زمونږ بچیانې دي سکولونو ته ځي څومره بچیان دي سکولونو ته ځي نو هغوی له دعوت ورکړي چې سبا په کثیر تعداد باندې هغوی شرکت وکړي او هسې هم اخره ورځ د دعا ده د چا په دعا کې الله برکت اچوي د چا په امین کې به الله تعالی خیر اچوي نو دعا دپاره هم ښه وګرځئ چې خلک راشي او په شریکه باندې الله ته وژاړو په دې میدان کې الله ته خپل عذرونه پیش کو چې الله باندې خپل ځان وبخو دا څلور ورځې یو نیک عمل هم وکړو دا به الله ته وسیله کو او په دې وسیله به د الله نه انشاءالله دعا وغواړو امید دی چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي زمونږ حالت بدل کړي بیماران ته هم دعاګانې کوو نن هم یو څو ملګرو دعاګانو درخواست کړی دی ماشوم دی هغه ته کینسر شوی دی بیمار دی خصوصي یاد کوي تکلیف دی ورته او ماشوم له الله راحت ورکړي او د هغوی چې کوم والدین پریشان دي چې هغوی ته الله راحت ورکړي یو بله ماشومه ده د ګردو بیماره ده زمونږ پرون یو دلته یو شاګرد هغه راغلی او د هغه یو خور د هغه هم د ګردو بیماره ده ډایلیسیس یې شروع دي درېیمه څلورم ورځ ورله کوي هغوی دپاره هم دعا کوو او د هغې سره سره زمونږ د دې جرګې په باره کې هم چا درخواست رالېږلی دی چې دې ته هم دعا وکړي چې الله د دې هم حفاظت وکړي او د خیر فیصلې وکړي چې زمونږ د دې وطن امن و امان به حال وساتلی شي او یو بل یو زنانه ده چې خاونه غالبا وفات دی او بل زوی دی سعودي عرب کې چېرته جیل کې د هغې هم درخواست کړی دی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار الہ العالمین زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړه الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه مهربانه ربه دا کومه ماشومان چې بیماران دي کینسر دی ورته ګردو بیماری دی الله تعالی روغ صحت ولا ورکړه والدین پې خوشحاله کړه د چا بچیان په جیلونو کې دی الله د دې جیلونو ولر آزاد کړه الله تعالی زموږ څوک پوت شوي دي الله تعالی د هغوی د ټولو مغفرت نصیب کړه الہ العالمین زموږ د جان و مال حفاظت وکړه زموږ د عزت حفاظت وکړه او خاص کر د کوم ملګرو چې د کلاس انتظامات کړي دي انشاءالله دې سبب مالی تعاون هم کوو جانب هم ورسره کوو مهربانه ربه دې منتظمینو له ډېر خیر ورکړه الله تعالی اجر عظیم وله ورکړه په دې تورې تیاره کې دي انتظامات کړي دي سهار وختي راغلي انتظامات یې کړي دي دا د لوډ سپیکر انتظام دی دا د شامیانو انتظام دی دا دومره ښایسته بستي موږ له دا سره 15 ورځې آباده کړې وه موږ پکې درس وکړو مهربانه ربه د دې ټول جایز مطالبې پوره کړه په کور کې خیر و برکت واچوه زموږ د ټول نه راضي شه خاتمه زموږ په ایمان وکړه الله د دې جرګې حفاظت وکړه الله پښتانه یو شوي دي مهربانه ربه د دې حفاظت وکړه دقسې اتحاد و اتفاق نصیب کړه الله تعالی دې د امن و امان بحال وساته الله داسې قسمه څه غیر یقیني طور باندې څه غیر یقیني صورتحال چېرته جوړ نه شي الله زموږ د دې وطن هم حفاظت وکړه الله زموږ د دې وطن د ادارو حفاظت وکړه الله زموږ د ټول نه راضي شه خاتمه په ایمان وکړو صلی الله علیه